نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وی یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نه شي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه زړه د یو هم ني نو داسې مه کوئ بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړی وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کوې پیسه دې تباه و برباد کړه نو دا زړه نیږ ورې نو هر یو شی اووه ځایه که اووه حصې وي که څلور وي نو هر یو شی څلور ځایه که او ښه په طریقې څلور اووه ځایه که او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا که اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلروب کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي او بشرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده هډوکي دې کم دي او ته پکې دا هډوکي وخورې ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بچرجان زمانونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپه قصابی کې ورنه کې د سرمن خو هسې سر خوړلی دی چې دا خدای شان دی چې د قربانۍ ورځي چې سرمنې ارزانې شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل نا ملا لی راوړه استاد جي وایي دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله ما له دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې که سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بلکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړی جوړ کا ځان لته بورقه جوړی جوړه کا اسم نشته او که نقد سرمن چاله خیراتی مو ورکوي ورکولی شي مالدار له ورکولی شي او غریب له ورکولی شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات له به نه ورکوي جمعات باندې نه کېږي ګورئ چا غریب چا انسان به مالک کوي چې دا والا که غریب یې که مالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار له نه ورکوي بیا به خامخا غریب له ورکوي نقد سرمن مالدار له ورکوي شي غریب له خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکوي بیا به مالدار له نه ورکوي زوی لور له او پلار نه کله نشي ورکول غریب له ورکوي دا پیسې او زمارونو یو بله خبره وکړم مولا له به د سرمنې پیسې په اجرت ته امامتۍ کې نه ورکوي اسې ولا ورکې خیراتي خو که ته ورته دا وایې چې زه به سرمنې در کوم مال امامتي کوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه غوښې چې د کومې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړی شي ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه ودخرو چې دا تاسو ام خورئ او ذخیره هم کې یو کال یې پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته پرې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول شي فرج کې مې ښودی شي یو عیسا مسکینانو او فقیرانو او غریبانانو له ورکړه چا چې قرباني نه ده کړې او یو عیسا خپلو رشته دارانو له ورکړه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پرې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پرې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کوي کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کوي او که قربانۍ د څاروي واخېست او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به راترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ دړ نه کوي او که ډېر څاروي تنګ او پی یې بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویسکي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې